أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وفي رواية قال إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه دے حدیث کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د منځ پریزه ادا کول په جماعت کې د دې اهمیت او فضیلت بیانې مخکې نه دا باب د جماعت او د منځ د ځایونو په باره کې روان دی نو هغه احادیث پکې راجمع شوي دي چې هغه د جمع د منځ یا د جماعت د فضیلت سره تعلق ساتي یا د جماعت د آداب سره تعلق ساتي نو تیر احادیثو کې مول وستا یو حدیث مو پکې دا ول وستا چې لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا چې ټول جماعتونو کې عبادت کول یو شان ثواب لري کا د کلی کاغه د محلي کاغه د علاقي جامع مسجد دے کوړو کې جماعت دے د ټول یو شان ثوابونه دي پاره کې د موز کول یو شان اهمیت دي البته درې جماعتونه دا سری چې هغه ته د خپل ذهن تللو ځان له ثواب دي مثلا مسجد حرام ته تللو کې ثواب چې دین واغه داغه ته تک داغه ځان له اهمیت دي یو موز پکې په یو لک باندې الله تعالی بدلی مسجد اقصا دے هغه ته تلل چې دي هغه ته سفر ځان له سعادت دے اولته کې عبادت داغه پکې ځان له اهمیت ده او دغه شانې مسجد نبوي چې نو هغه ته سفر کول او داغه د پاره کې د عبادت ځان له مراتب دي مرتبه د دې درې جماعتونو نه علاوه هیڅ جماعت ته په دې نیت باندې تلل چې را الته کې به ثواب ډيري په نسبت د دې جماعت دا غلط سوچ دے د دې دریونه علاوه بل جماعت چې څومره غټ جماعت دے څومره جامع مسجد دے دا غي یو شان اهمیت دے او فضیلت دے البته بل جماعت لسړی په دیو جبانی دي چې الته د چا خواله دي یا چرتا التی او خمولی سیب دی وغا تقریر کوي او دا غي د پارازینو دا غي نه من نشته او په دې نیت باندې چې هر تقرب او د عبادت په بنیاد الته به ثواب ډیری نو دا غلط سوچ دے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې درې جماعتونو نه علاوه بل جماعت تتلل چې دي دا غي اس فضیلت نشته دینن لوستې شوی حدیث کې اوس مونږ وایو چې په جماعت کې یو سړی مونږ کوي او یو سړی د کټ د خپې خواته جانماز وغځي اول ته مونږ کوي نو مونږ پرس خو به ادا شي خو په کور کې مونږ کول چې دي نو دا د سړو د پاردا سدي چې مثال دا سدي لکه چې د یو منځ وکړو
او چې جمعات ته لاړ شي او په جمعات کې د نورو خلکو سره په یو ځای باندې په امام پسې ودرېږي نو دا داسې شو لکه د چې 15 منځونه کړي نو سړی دومره ناراسته ولي چې سړی په جمعات کې منځ کولو په ځای باندې د خپل کټ خواته جانماز راوغځي وایي ما منځ کړی دی نو د کټ خواته جانماز غزول او منځ کول دا د زنانو دپاره فضیلت لري ځکه چې زنانه څونه په پردي کې نو امر ثواب ډیر زیات دی او نارینه لپاره منځ چې دی نو په جماعت کې دی نو چې په کور کې منځ کوي نو د هغې فرض خو به ادا شي سړی پې کافر کېږي خو نه خو دومره ده چې د لوی سعادت نه به محروم شي یو حدیث کې ویش منځونه چې دي نو هغه ذکر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د هغې هغه وجه بیانوي چې دا ولې جمعات ته چې سړی لاړ شي نو د 15 منځونو ثواب دی یا د 20 منځونو ثواب دی وایي د هغې وجه دا ده چې دلته په جمعات کې 2 فضیلتونه یو فضیلت دا چې سړی په کور کې اودس وکړي او د کور نه جمعات ته را روان شي نو دا هر قدم چې ږدي نو د دې هر قدم په بدلی کې الله تعالی دله یوه درجه اوچتوي او یوه وله ګناه معاف کوي ځکه خو پرونی حدیث کې بل پرونی کې موږ ولوستل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د بنو سلمه قبیلې ته وایي چې دیارکم تکتب آثارکم په خپلو کلي کورونو کې پاتې شي ستاسو هر قدم لیکلی کېږي د لرې نه جومات ته راغی نو یو قدم د جومات ته کېښودو نو د دې مطلب دا شو چې یوه د نیکي وګټله او یو درنه ګناه معاف شو نو د دې نه لوی سعادت څه کېدی شي نو په دې وجه د جومات مونځ چې دی نو دا د کور د مونځ نه یو په 15 مرتبې باندې دا ډیر زیات بختور دی او فضیلت والا دی لہذا په کور کې چې کومه مور یي کومه نیا یي نو هغې له پکار دی چې په کور کې کم دا کوړي مادودین دلې پراته یي دا تیرچمیر دا سټان پراته یي نو دا جمعات ته لیږئ لکه چې تاسو جمعات ته ولېږو نو چې هغه ته کوم ثواب میلاو شي نو هغه به تاسو ته میلاو شي دویم فضیلت دا دی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې بیانوي چې کوم سړی په جمعات کې جمعات ته ننوځي جمعات ته نو چې جمعات ته ننوځي باز د داسې شو لکه دی چې په مانځه ولاړ او نفلونه شروع کړي نو په جمعات کې چې څونه ټیم انتظار کوي نو د دا انتظار داسې تیریږي چې الله تعالی په نفلونو باندې بدلوي نو په جمعات کې ناسته دا دویم فضیلتو نو چې دویم فضیلت شو نو په دې وجه باندې د جمعات اسې ناسته چې ده نو دام د کور د عبادت نه د نفلي عبادت نه ډېر زیات بهتره ده او دریم فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دا بیانوي چې ملائک ورله راځي او دعا وله غواړي جمعات کې چې څونه خلک ناسي او په جمعات کې مونځ کوي نو د هغې دپاره ملائک دعا غواړي نو دعا الفاظ یې دا دي اللهم اغفر لهم اللهم اغفر له یا الله دا جمعات ته چې راغلی او په مانځه ولاړ دی یا الله دا سړی وبخه نو ملائک ولا دعا کوي نو چې ملائک وي یا الله تی وبخه نو خواته ولاړ ملائک وي آمین یا الله د دې ملائک دا دعا قبول کړه او دویم ورله دعا دا کوي چې اللهم تب علیه یا الله ته د توبه قبول کړي یا الله ته د توبه قبول کړي یا الله ته توبه قبول کړي او بل دعا ولدا کوي اللهم ارحمه یا الله تور باندې رحم وکي نو درې دعاګانې ولا غواړي یو دعا ولدا غواړي چې یا الله ته په رحم وکي یا الله ته په رحم وکي دویمه دعا ولدا غواړي یا الله تورته دا ګناهونه وبخي او دریمه دعا ولدا غواړي یا الله ته ول د توبې توفیق ورکي وتوب علیه او یا الله تر د توبه قبول کړي او سلورمه دعا ولدا غواړي چې اللهم صل علیه یا الله چې ستا کوم رحمتونه دي نو د دې جمعات په دې منځګزار باندې دا رحمتونه راووروا نو سلور دعاګانې شو یو دا چې اللهم ارحمه یا الله په دې سړي رحم وکړي دویمه دا اللهم اغفر له یا الله دا سړی وبخه درېمه دا اللهم تب علیه یا الله توبه قبول کړه او سلورمه دا چې اللهم ارحمه یا اللهم صل علیه دا دعاګانې ول ملائک غواړي نو په دې وجه باندې چې ملائک ولا څلور قسمه دعاګانې کوي په دې وجه باندې چې جمعات ته په راتلو په هر قدم باندې یو درجه اوچتېږي او یو ګناه معاف کېږي
نو په دې وجه باندې په جماعت کې منځ کول په نسبت د کور د منځ ویش مرتبه سوا ده. نو خوش قسمت خلق چې دي نو هغه خپل منځ جماعت ته رسي، او بد نصیب او بد قسمت خلق هغه چې هغه جماعت ته اول راضی نه، او چې راضی نو په هغه ټیم کې راضی چې کله مولا منځ په جماعت کې کړی او پرنا ماسپخین باندې چې هغه جماعت ته رواني. نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایي. وعنه او د دې حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ده، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صلات الرجل منځ کول د یو سړي په جماعت په جمع باندې په جماعت کې تضاعف دا ډيري علی صلاته د په منځ عام باندې په بیته په کور کې یا په سوقه په دکان بازار کې، په بازار کې یا په کور کې چې کم منځ کې داغه په مقابله کې د جماعت منځ ډيري ب 25 ضعفا 15 چوندا وذالک او دا 15 چوندا سیوا په دی وجهي انه یا انه دا منځگزار چې دی اذا توزع کله چې دی او دس وکي په کور کې په احسن الوضوء او دس خستا او دس وکي خستا او دس دا چې د ابدال پشانه او دس نه خمخ لاس خپې د استنجا دا غي د آداب او دا غي د درېدلوالي د دې خبره خیال وساتي. احسن الوضوء خستا او دس وکي ثم خرج بیا وزي الى المسجد جمعه او جمعه تلل شي او جماعت ته یو هو بعد واړه دې لپاره جماعت ته راځي چې زالته په فیسبوک وکم یا دا چې الته کې بل غپ لګاو نو د غپ او د فیسبوک هغه نه لا یخرجه الا الصلاه د کور نه صرف منځ را استلې ده د منځ په اراده روان دي نو لم يخط خطوه دا قدم نګدي یو قدم الا رفعت له بها درجه مگر اوچت کړي شي د لپاره یو درجه فضیلت وحط او لری کړي شي عنه ددنا بها پدی منځبانه پدی سفر باندې خطویه یو ګناه د هر قدم په بدله کې یو درجه اوچت شي او یو تی ګناه لری کړي شي. فاذا صلى کله چې منځ وکي نو لم تزل الملائکه دا ملائک چې کوم په جمعات کې نو دا همیشه لګیای تو صلی علیه د در پر د رحمت دعاګانې کوي ما دام فی مصلاه تر سوچ دې خپل منځ په دې باندې ناسي. نو دا پکې یو بل مسله شو چې بعضی خلک د وسیم په شان منځ وکي وسیم نه بل څه مو وسیلړ دانش په شان منځ وکي نو چې سلام وګرځي نو ترتی تبار ته منډه نو منځ هو کو فریضه ادا کړه خود ملائکو د رحمت مستحق سره کله ګرځي چې سلام وګرځي او په دې نه زې باندې ناسي او ځان ل ذکر کوي ځان ل دعاګانې کوي. نو بیا د دې سړي د پاره اذا دخل المسجد کله چې د جمعات ته ننوځي نو څه چل وکي فاذا صلى نو لم تزل الملائکه تصلي عليه نو ملائک همیشه لګي د دعا کوي ما دام فی مصلاه تر سوچ دې په خپل په منځ بځې باندې ناسي. اللهم صل علیه یا الله ته په دې سړي ملائک ولته شي دعا کوي اللهم صل علیه یا الله په دې سړي باندې درود او سلام ولېږي خپل رحمتونه په ولېږي اللهم ارحمه یا الله د رحمت مستحق کا اللهم اغفر له خج ولا يزال احدكم في صلاه او چې کوم له یو سړی په دې مانځ کې انتظار کوي نو دې چې سونه سات انتظار کوي غنټو کني و غنټو کلس منټو دې په دې جمعات کې د سناس ته چې الله تعالی ول نفل منځونه په ملائکه لګي ما زال لا يزال همیشه احدكم پتاسو کې یو سړی په صلات په مانځ کې بخت منتظر الصلاه تر سوچ دې په مونږ کې د مونږ انتظار کې د مونږ انتظار د پاره چې سونه وخت یې دا ټول الله تعالی په نفلي عبادت کې قبلې. وفي روایت نو په بل روایت کې دا دعا د سینه قله قال دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اذا دخل المسجد کله چې جمعه ته نه وځي نو كانت الصلاه تحبسه دی منځ د پر جمعه کې بن کړي او ناسي نو زاد فی دعاء الملائکه په روایت کې د ملائکه دا دعا د سینه قله چې دا بر الفاظ هم دی دا ټکه او سره هم سیوا دی چې اللهم اغفر له یا الله بخنه وته کی اللهم تب علیه یا الله توبه قبول کی ما لم یؤذی فیه پر جمعات کې ناسی دا رحمتونو دعاګانې او ته ملائکه خو کلا ما لم یؤذی فیه تر سوچ په جمعات کې چاته تکلیف نه رسوله په جمعات کې یو ورته غوت لګې شروع کو با ثوابونه ختم شو جمعات ته چراشي په آرام به پکې کېنه
بل تقار شروع شو کنځلې شروع شو غیبتونه شروع